په سند متصل باندې نه دا څومره په زرګونو روایت چې په دې سندونو کې شامل دي د یو هیستوري او بایوګرافي درته درخایو چې دا سره چې د سند کې راغله دي تابعی دي تبع تابعی دي صحابي دي کبار صحابو کې دي وړو صحابو کې دي فلانی ځای پیدا شو فلانی ځای تعلیم کو ایمان فلانی وخراړو دا د سفر د علم د پاره کړی دي دومره استادان دي طریقې تدریس داوا راځي اسماء الرجال کې دا ټول پند ته روخیو او دی وجنه د یورپ یو مستشرق دی باندې کتاب لیکل دی چې د ملت مسلمه د ټول نه لوی کمال دی چې د خپل پیغمبر یو حرکت محفوظ کول خو پریرا دا غنه چې چا په صدو استفاده کړی دا د ټولو بایوګرافي او سوانح د سره محفوظ ده بایوګرافي او ما ته وګورئ عیسایانو ته چیلنج کو چې نور خو پرې دا يهوديانو ته چیلنج کو نور پرې دا دا یو شیخ راته وخی چې دا تورات موسی عليه السلام باندې نازل شوی دی انګریزي کې عربی کې پښتو کې اردو کې په هیبرو کې سوریانه کې عیسایانو ته چې په دنیا خو مسلط شوی خو عزیزانو داستاسو انجیل عیسی علیه السلام باندې عزیزانو داستاسو انجیل عیسی علیه السلام باندې کومه جواب کې نازله په خدای نه عیسایانو تر خپل کتاب د جبه پته شته نه يهودو ته پته شته نه يهودو ته پته شته نه عیسایانو ته پته شته چې دا انجیل کومه جواب کې او تورات دا کومه جواب کې ځکه د هر صدای ځان له مستقل انجیل لغه دا اوس کوم نوې اډیشن یو استمه د پار راوسته دا شلم انجیل لغه دا سیم انجیل او په دې شلو انجیلونو کې 100% دي د دوه انجیلونو کې یو بل سره ټیکنیکل یو بل سره موافقت نشته او قران چې سعودي عرب کې وي او کدلته وي او انډونیشیا کې وي او امریکا کې وي او افریقا کې وي قران د هغه ځای په ماغه کوم چې ناقای جمعات کې پروت دی نه ناقای جمعات ولا کوم قران چې دی په عیني دقه رنګ قران په امریکا کې ښه دا رنګ قران په افریقا کې دا رنګ قران په کافر وطن کې اومي الله تعالی زکه تاکید سره و ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون نو یو خبر ځان سره یاد کړئ چې قران کریم اولا د الله کلام دی او بیا کتاب دی او یوصل درې کتابونه یوصل درې او دویم قران کریم لکه د نور کتابونو غوندې نظام زندگی او لایحه عمل دی کوډیفاید لا دا یاد قانون ماخذ دی تورات هم د قانون ماخذو انجیل هم د قانون ماخذو دستور او نظام زندگی خو قران کریم دې سره سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزه هم ده څه شه دی تورات دستور العمل د خدا د موسی علیه السلام معجزه نه ده انجیل نظام زندگی د خدا د عیسی علیه السلام معجزه نه ده زبور نظام حیات د خدا د داوود علیه السلام معجزه نه ده او قران کریم دا نظام حیات ته او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم معجزه ده استاد سبویدا څنګه نو ما طرف ته ګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اوتیتو مثل ما اوتی الانبیاء من قبلی ما ته هم هغه شیونه راکړې شوي دي چې زمان وړاندې ټولو انبیاء ته څومره ورکړې شوي انبیاء ته څومره معجزې ورکړې شوي ما ته هغه ټولو نه په یوازې ځان زیاتې راکړې شوي جی جلال سیوطي کتاب لیکلی دو جلد الخصائص الکبرى بیهقی کتاب لیکلی دلائل النبوه دا کتابونه راوالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشاهده معجزې یو نیم زر 2000 دین زیاته دا علماء را جمع کړی دي په سند متصل باندې سند لکه مشاهده معجزه موسی علیہ الصلوۃ والسلام اصواب میدان تو غرذول سشبته جوړ شي اجدها دا لاس به ترختن نه است د انور نه چمکیله براوته عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په اکمه باندې لاس براخ کستګه به بینا شي صالح علیہ السلام ګټ توجه کړ هغه او چاودو یو بلار به او خطر او ترې تسویل شي معجزه تسویل شي معجزه اوس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزې به شمار ورکړې شوی قدم قدم زال مستقله معجزه صاحب د بردی فرمایي چې جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا تمشي الیه علی ساق بلا قدمی ابن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنہ ماسختن منذ شو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره پانی مبارک را واغسته
امسا میرا واغستا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تو تعال ابن ام عبد ابن مسعود ما سر راځه مدینه منوره نه بهر وته سو میل بهر لاړو جی هغه ځای ته چې رسول ډیر زیات مخلوق ناست سارا کې ډیر کافی مخلوق ناشته حدیث د ليله الجن ورته مونږ وایو ښا د پیریانو شپې والا حدیث ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مان یو دایره را چا پیر کړ رسول پاک صلی الله علیه وسلم مان یو دا او ماته ابن مسعود دا ټول جنات دي نن شپه ما دوی سره اپوینټمنټ چې زبر اعظم تاسو ته بیان وکوم دوی را جمع شوی ډیر لری لری نه جلسان د پیریانو جلسیان دي زب دوی ته الله توحید او د الله دین باندې خبره کوم خو ګوره دای اسه فطرتن شریان غو ندی ښه نو کدا شریان تعالی خواته را دین دي سرکل نه بده بارو باسی خو سرکل نه ته بار موز او دایره ته دین رانو دي ښه اوس ابن مسعود وای چې واقعي براتل بلا ګن براله او چې دې کرخه تمورسل بسلته ابره کوله ښه ما ته ډیر رغبتونه راکول چې ترا بار شه مونږ بتاله دا شی درکو دا شی بدرکو دا شی بدرکو وې مای چې ما ته رسول پاک ویل دنه بار بنوځه دغه ابن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې یو وار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره واغستم سارانه بهر لاړو ابن مسعود وای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تقاضی ته دومره لري ته حتی لا یراه احد چې بیا به چا نظر په نه لګیدو وې مدینه منوره نه یو څنګه ته وته اغه ځای چې ته ونه نو جاړ نه وې پنایو کند نو ورنه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډیر پنا کې نست تقاضې ده پاره وې داسې کی کر یوونه آلته ولاړه خو خواره غونډه پانی کمزوري دي یو آلته لري ولاړه چې یوازې په یوې ونه باندې پیغمبر علیه السلام ځان پنا کوله نشو ابن مسعود فرمای دی یوه ته دی ګوتبانه اشاره وکړه دی بلته دی ګوتبانه اشاره وکړه دا دواړه ونه را روان شي یو ځای تراجم شي رسول پاک صلی الله علیه وسلم د دې پناه کې ناست او چې کله تقاضې نه فارغ شو به دې ته اشاره وکړه د یو داسې لاله خپل ځای ته صاحب د بردی تعبیر کوي چې جاءت لدعوته الاشجار ساجدتن تمشي الیه علی ساقل بلا قدمی در رسول پاک خادم د حضرت سفینہ رضی الله تعالی عنہ د لشکر نه پاتې په ځنګل کې لشکر تله حضرت سفینہ رستو پاتې دي جی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تواقع بیان چې جزرا ویښ شوما ماو قتل لشکر نشتا خدای چرته لار شي ناستم چې ز سار راناشي بیا روانېږم شپې ځنګل کې سارا کې رک نشم وې دې اسنا کې یو زمره ماوړي د ما طرف تر روانو وې ما چې زمره خو د انسان دوست دی زکه خو کوڅه خلک یو چت کوم زمکه له میرا خلاصي مې د کایمه ما فوري ورته وې زین کې میراله چې یا غزن فر انا مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما ورته واز مریا زګور عام سړی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خادم رسول پاک نو کریم خان و هغه خپل لکای والو سره ماته اشاره وکړه ته ما پسې را روان شي و هغه زمره مان وړاندې دي زه تاسو پسې را رسول او صرف خیمو ته راو نه رسولم په دې خیمو کې را سره دن روان استاد خیمه ته را رسولم او راته اشاره وکړه دغه خیمه ده صاحب د بردی فرمایي چې ومن تکل برسول الله نصرته ان تلقه الاسد في اعجامها تجمي هغه سوچ ځان رسول پاک د فکر او نظر تابع کی د زمری خله کې ورنه نباسا دی به التداس پروتي لکه د مور خېټه کې چې آرام سره پروتي ښه لکه د مور خېټه کې چې آرام سره پروتي او عزیزانو دا خلا پر د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نیخ پنیغه معجزه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تربیت چې چا خپل کو د رسول پاک صحابي دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نامه صدا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د افریقې ځنګل باندې د عمر فاروق دور کې روان دی هغه ځنګل داسې محیب ځنګل دی جی چې کسړې پکې شپکې نو څوک ژوندې پات کیږي نه حشرات دي هوام دي انسکټس دي درندگان دي سبو دي شرمخان دي هر بلا پکې شته اراده وکړل د بشپکو
ملګرو ورته چې دا خو